اسلامیه کالج پېښور کې د دوو تنظیمونو د سټوډنټانو په خپلو کې جنګ جګړه شوې ده. په دې کې ډزې هم شوي دي، وهل ټکول هم شوي دي. په دې کې دوه سټوډنټان چې کوم دي هغه زخمیان دي او د پولیس وینا دا ده چې هغې 10 کسان چې کوم دي هغه ګرفتار کړي دي. دې حوالې سره د یونیورسټي کیمپس پولیس وینا دا ده چې په اسلامیه کالج کې په سیاسي بحث باندې دوه تنظیمونه دي، د هغې د سټوډنټانو په خپلو کې جنګ جګړه وشوه. هغې ډېر زیات وهل ټکول کړي دي. کله چې دوی وهل ټکول کول نو دغلته چې کوم فرنیچر د کالج پروت و هغه هم ټول مات شوی دی. بیا دا جګړه زیاته شوې ده، دې کې بیا ډزې هم شوي دي. پولیس وایي کله چې دوی ته اطلاع شوه دوی موقع ته ورسېدل چې ویې کتل نو دوه سټوډنټان چې کوم دي هغه په دې وهلو ټکولو کې زخمي شوي دي. هغه دوی بوتلي دي د علاج دپاره اسپتال ته او پولیس وایي چې بیا دوی کاروایي کړې ده. 10 کسان سټوډنټان چې کوم دي هغه دوی ګرفتار کړي دي. د پولیس مزید وینا دا ده چې کله دوی لاړل نو هغه ټایم کې هم سټوډنټان په خپلو کې په جنګ جګړو خو پولیس بیا حالات کنټرول کړي دي او دغه زخمیان چې ما تاسو ته هغې اسپتال ته بوتلي دي او کم کسان چې دي ګرفتار کړي دي نو هغې کیمپس تاڼې ته بوتلي دي. د پولیس وینا دا ده چې دې خلاف به قانوني کاروایي کېږي. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې په یونیورسټۍ کې دننه د اسلامیه کالج دی هلته دومره اصله د کم ځای نه راغله چې هغې کې سټوډنټان بیا دونه وړه خبره باندې ډزې هم کوي.